قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا قيل وهر وقت ویل شدیتا لا تفسدوا فساد مکوے فی الارض پس مکا قالوا ایدا منافقان انما یقینا خبر دادا نحن مصلحون مونگا اصلاح کونکیو الا خبر شئی انہم یقینا دا منافقان هم المفسدون هم دی فساد کونکی دی پس مکا ولكن لا يشعرون لیکن دی پوئی گنا پا انجام دا فساد دا چونکہ درے مڈل ذکر شروع او دا درے مڈل پا سورة الفاتحہ کی پا ضالین سر یادا کڑے وا ضالین گمراہ خلق ندلتا دہغی بد صفات ذکر ہو او دا ڈر دا منافقانو دا او دا دی بد صفات ذکر کریو نو یو صفت داو چه وما هم بمؤمنین دا سڑو دا جب تار یو ندے صحیح اللہ تا ندی تسلیم دویم یخادعون اللہ دا اللہ سر ٹگی گئی دا دی بد صفتو دا رنگے وما یشعرون پپویا و ناپوئے کے دا سارونم لاندی درہم دا چی فی قلوبہم مرضن ظلموں کی شک دے ظلم بیمار دی او دا اشارہ دا حق نگوری اطمینان اصل شے دے کہ دا حق نسڑے مطمئن شی دا قرآن حدیث حق دی دا منکرین حدیث دی حدیثنا مطمئن ندی سمرا پا غمخت دی اگا سوئی چی دا نبیلو دی نو دا اطمینان دی اللہ مونتا نصیب ساری قرآن حدیث باوے ہمو مطمئن تے ہومی دا دیرہ کٹا خبرہ دا او دا اطمینان پتہ دار لگی چی دا اللہ دین قرآن و حدیث بسلور و مذہبون تنس پانے دا محمد رسول اللہ و دا صحابو عمل تاوس پانا کہ دا سلور مذہبنا دا دنیا دا طول مجتہدین و مقلدین آیوزی شی دا ابو بکر و ترجید رسیدی شی نو کہ دا سلور و مذہب اختیار وی نو اول مذہب با بگید ابو بکر صدیق ہو دویم مذہب با بیاد عمر دا غس عثمان و علی خوچ دی صحابو پا دی دین پر چپ پاتے کڑا پا مذہبونو او دقا دا رسول اللہ اتباعیو کڑا کنی رسول اللہ فرمائیو فَقْتَدُوا بِالَّذَيْنِ مِن بَعْدِ ابی بکر و عمر زمانہ پس دا ابو بکر دا عمر طریقے تا ہو رہے دا زمان پا لار دیر خبوی دن کی دی عمر پس روان دی نو دا دی دوارو پر رسول اللہ نمو موارس کو کہ مذہب اجازت میں نہ دی دوے کو نو مغستے رہے مذہب عمری و مذہب صدیقی وہ او چې دا نشته نو تا پکې حنفی او شافعی د کم ځای نه راوباسو په دې مسلمانانو کې توڑ ما پیدا کوا په دې د مسلمانانو منځ کې افتراق انتشار ما پیدا کوا دا د مسلم د مؤمن په نوم باندې را جمع کا دا مؤمنان دي مسلمانان دي بس دا نمونه دی لکافی دی دا اللہ پا فضل دا بل نمو نسبت اللہ ندی مکلف کرے نفی قلوبهم مرضن ظلونو کی بیماری دا درہم دا فی سلورم اللہ دی تخیری کری دی فزادهم اللہ مرضا بل دا چا ولهم عذاب علیم دیل دردناک عذاب دے بل بدی دا چا بما کانو یکذبون دا سخت دروجن قوم دے امانت دار جبی ندی دا اس ورپسی بل بدی دا منافق بیانی
ہمارے طویلو دا منافق پا بدو کی دا آیتون ځان تراجع کوئے زکا آغا خیر القرون کی او دا صحابہ پا دور کی عمر ځان تراجع کی چی چرت ستنے مراد ننن پا نیسوار لسم و پنزل لسم صدق مولی بلتا ہوتی ہونیسو دا بیمارے پا دیر اتم طریقہ میں ان کے موجودی قوم کا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اذا ظرف زمان دا عموم الاوقات تپارا راسی وَإِذَا قِيلَ وَهَرْكَلَ جُوِلِشِ لَهُمْ دے منافقانو تا لا تفسدو فی الارض فساد مکوئے پس مکام لا تفسدو فی الارض قیل صیغہ مجهول ہوئی عموم تا اشارہ کا اللہ ورطوئی کا رسول اللہ ورطوئی کا صحابہ ورطوئی ہر دا دین داعی چا منافق تا دا اخلاص و دا اصلاح دعوت ورکی چا لا تفسدو فی الارض پس مکا فساد مکوا قالوا ایدی انما یقینا خبر دادا گرد زان بارکی کلمات دا حسن رول نحن مسلحون یقینا مونگ اصلاح کونکیو گرد مسلحون دے اسم فائل دے جمع سیغرہ ادین مخ کے ضمیر راغلے دے نو کل چی قائدہ دا دی پا ترکیب کے دائی کہ اسم فائل نا مخ کے اسم ظاہر راشی لکا زید عالمن زید مفتدا شو عالمن سیغد اسم فائل شی و دا عالمن مطابق ہوا ضمیر بدے کے فائل شی دا عالمان مطابق پا کہ ہما ضمیر دا عالمون مطابق پا کہ ہم ضمیر فائلی خو چکلتنا مخ کے ضمیر راشی نو مصلحون کے با ہم ضمیر فائل نہ رو باسے مصلحون صیغہ اسم فاعل او نحن ضمیر و بدے کے فاعل رو باسے ترکیب دے اسم فاعل کے دا قاعدہ چلی گی او دا صیغہ صفت وغیرہ دا بیا شبہ جملہ ہو کر مبتدا را پارا خبر وغیرہ جوڑی گی بارحال نو دید چوئے چھ فساد پس مکا وکوا نو دیوی انما نحن مصلحون مونگا اصلاح کو او دا نن سبا طریقہ را کتور توئے چھ مسلمانانو منس کی افتراق ما پیدا کرو اسے پا اہل حق دا خوارجو دا یو سبل صفتوے ما لگوا اسے دا مو آئے چھ دا دا انگریز اولاد دے اسے دا مو آئے چھ دا دا مذہب نموتی دی اسے دا مو آئے چھ دا طلاقیان دیو دا تراوی نمانی او دا صحابہ نمانی مکہ دا فساد جوڑی وی انما نحن مصلحون وی منگا اصلاح کو وی حق و باطل اخکارا کو نو باطل خو گتا اخکارا کو لے خو تا باطل اکارا دا سمر مذہبی و فرقواریت چتار ایستر دا دا باطل پرستیر پارا ظاہری دلیل دے نو پدی ردو کدا قرآن و سنت کو اتفاقی شیر پدی کی ولد اختیارات دا مسلمانانو منف کراولے لا تفسدو فی الارض پس مکا فساد مکوے دویم دا لا تفسدو فی الارض فساد پس مکا دا غیر اللہ پر قوانین امرازی نو چکلتا دا اللہ دا قانون خبر کوئی انما نحن مسلحون منکو اصلاح کو دا اللہ دا دین و دا قانون و دا اسلام خبر دے سوکی دا خو شرپسند دی وہی چی دا شرپسند لری کنوی اصلاح بوشی نا اصلاح دا پاکستان اصل مینوال بسوکی چی آغا دا اللہ دا دین خبر دی دا قرآن و دا حدیث خبر دی بس دا پاکستان وی خیر خواه ہے کہ دا قرآن و دا حدیث تا حکمران نزدیشو بس دا حکمران کامیاب دے دا واقعی پا دے ملک مہین دے نا پا دی اداروں کی و پا دی پوجانوں کی چی کم افسران دے قرآن حدیث تا لگ نزدی دی او دے لکی ترس رازیہ دے علماء سر دیر احترام کی دیر نرمی کی او کم چی دا قرآن حدیث تا لری دی نو که یو عالم پا خوش اخلاقی انداز کی ہوئی چی زما دا تورسر و خویندو میندو دا لپٹو عزت او زما دا ملک نا دا ظلم ختمی دو علاج قرآن و حدیث دے نوینت ہوئی نا پا ملک ڈز ڈز کی نا دا ملک سرمایہ ضائع کی سمنوی دا قرآن سنت خبر کی نو رستنگول نکی او تیرا ٹنگینو دا فسادی ہے دیتا وی لا تفسدو فی الارض فساد ہو لکے دا خود دا امن خبر دا او بل دا پا دی ملک کی بسوک دا وینی تویولی اولی قولو کی دا حکمرانان خو کلمہ گو دی دا کلمی اقرار خو کی کنا تو چکل اقرار سوک دا کلمی کی بیا بتو تزکیہ کے پاکوالے براولے غیبون بتلر کے
بیا بخپل ځان او مسلمان نه خرابه. نو لا تفسدوا فی الارض، فساد پس مکه مکوا. خودی د غیر الله دی وضعی قوانینو ته اصلاح وی. انما نحن مصلحون، مونږ اصلاح کوونکیو، مونږ وی اصل قانون جوړونکیو. دا د منافق صفت دی. مسلمان د قرآن د سنت تابعدار وی. دارنګ لا تفسدوا فی الارض، فساد پس مکه مکوا. څه مطلب؟ د عوامو منځ کې شکوک و شبهات مه پیدا کوه. کم عالم چې د عوامو په منځ کې شکوک و شبهات پیدا کوي، دا عالم فسادی دی. فسادی عالم وپیژنئ. کم عالم چې دا صحیح اسلام په څلورو مذهبو تقسیموي او عوامو ته وایي چې صحیح عالم دی ته وایي چې په څلورو مذهبو کې په یو مذهب دا فسادی مولا دی. او فسادی د قرآن او د حدیث داعی ته نه وایي. فسادی خو په یو ځای کې د یتیم مال خوړونکي ته ویلی دی. والله یعلم المفسد من المصلح. الله وایي زه فسادی او مصلح پیژنم چې څوک مال د یتیم خوري او څوک اصلاح کوي د یتیم مال بچ کوي. په هیل اسقاط کې تاسو وګورئ چې سړی مړ شي او وړه بچي دې پاتې شي. د هیل اسقاط د مال ته په دیره کې مولا ناستي که نه ناستو؟ اهل حدیث ناستي که د اهل بدع ناستو؟ غټ پټکی چې والی جال د میت او کړی ده، دا جال له څه شي دی؟ جال د عوامو د راګیرولو. څنګه میان خپل جالي کړه هیڅ ته چې مئی سر ورشي نو بیا دغسې دا جال دی ته چې ورلی نو بس بیا ګیري. نو دا خو فسادي هلته هغه چا ته ویلی ده چې مال د یتیم خوري. نو اهل حق ته فسادي مه کوه. که قرآن می در پس راوغست د سقاطي او د شومګرو او د دیوبندي نه لوی فسادي به د معاشره کې بل ونه دی. خو ښه دا ده چې په ارام کښېنه، بس قرآن حدیث نشي ویلی نو غلې کښېنه. کم خلک چې وایي هغې ته خو قرآن مه جوړېږه. څه خلک شته چې هغه دین په څلورو مذهبو کې نه بندوي. څه خلک شته چې هغه خلک د قرآن حدیث ته رابلي او د مفتابهي اقوالو د آراو د تنظیمونو کتابونو جنډو او د ډلو پرو د پیرې مریدۍ نه پابند کی. عوامو ته خالص قرآن حدیث ښیي. دا خیرخوا علما دي. سلفیان ورته وایي، وهابیان اهل حدیث ورته وایي. بس دیب ته پرېږده انشاءالله عالم په اصلاح روان دی. د ابو خبره منهج په ترقۍ روان دی. نو ولې خامخا فساد جوړی او ناشنا مسایل روباسئ؟ فساد ګور دین قرآن حدیثو ناشنا مذهبونه تارو وستل نو فسادی ته. زه قرآن حدیث منم خو د اشاعره او ماتوریدیه تارو وستل نو فسادی ته. زه قرآن حدیث منم دیوبندیت نقشبندیت حنفیت تارو وستل نو فسادی ته. زما خو د قرآن حدیثو د سلفو او کدی حق بیانولو تا فساد وی نو دا جهنميان به جهنم کې وی مالنا. دا په موږ څه شوي دي؟ په مونږ څه شوي ځان به ومني چې مونږ خراب. ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار. وای دا څه چل چې هغه خلک هم د جهنم کې ونه لیدل. نعدهم من الاشرار چې خلک به وایي دا ملک خرابوي. نعدهم من الاشرار خلک به وایي دا عوام خرابوي. نعدهم من الاشرار خلک به وایي دا مذهبونه خرابوي. هغه خلک هم ونه لیدل. دا دلیل دی د دې چې چاته دنیا کې ته شر پسند وې دا به ایک نمبر په جنت کې انشاءالله. دا اتخذناهم سخریا دی باریان شي چې دا صحیح حساب کتاب شوی دی. الله به ورته وکړي چې هغو د حق دایانو ځانونه قربانو لسې خلکو ورته چې کوم دی یو څه بل څه وي فتوې پرې لګولې. دا خو اصل حق پرستو د قرآن سنت خبرې کوله. خو هغه دي په جنت کې مزې کوي او سیرونه کوي. لا تفسدوا فی الارض. اصل فساد اول د ځمکې فساد په شرک سره راځي. قیانوس بادشاہ مشرک شو. اصحاب کهف بسترې واغستې وي داسې بادشاہ ړو موږ منو نه چې مشرک بغاوت یې وکړو د مشرک بادشاہ نه. بوډاګانو سپین ږیري وغه او قرآن څه وایي انهم فتیه دا خو ځوانان دي. بوډاګانې ورته وایي ځوانان یې ورته ولې د فساد نه بغاوت وکړو. نو لوی فساد چې په عالم کې راځي دا په شرک سره راځي.
او شرک کی دا اللہ صفت اصل کے خرابی گی دا وګوره کنه د مشرک کما قلتوب تباریان شي وې دا اولیاء ته چې مونږ را مدد شوایو دی ډایرک وي اولیاء او والله ډایرک نوري الله د دی اولیاء په واسطه باندې وي دا الله دې دې دا وګڼه اولیاء برای راس اوري او والله په واسطه د اولیاء او ډایرک نه وي دا الله دې دې مشرک نه کړي کم چې په بغداد کې ده هغه ته وایي چې اے شاه میرانا ما د نیولې لمنستانا او را رسېږه لویه ځوانه هغه د بغداد شیخ عبدالقادر جیلانی ته آواز کوي او د مرۍ د رګ نه نږدې رب ته آواز نه کوي او هغه وایي قال ربكم ادعوني استجب لكم واني قريب وبابا لم يقل اني قريب وی الله وی چې زه قریب یم نو قریب رب نه غواړي او وی بابا کله ویل چې زه قریب یم نو کوم رب چې وی نږدې یم هغه نه غواړي او کوم سړی چې لري دی عبدالقادر جیلانی او پیر بابا او کاکا صاحب هغه نه غواړي نو لومبه فساد په عالم کې په شرک راځي او شرک بیا عام دی د عوامو شرک څه خبرې قبر پرستی او د بادشاہ شرک دی د غیر الله قوانین دا ټول شرکونه دي نو چې دا دی کله راوستل تا ملک بخراب استا عوامو عقیده وخراب عالم کا چرتا د قبر پرسته دعوتو کو د عوامو عقیده خرابی کنا او د حاکم او بادشاہ نه چې کله د قران سنت محبت دوی ملک ته خراب شي قرضداري شي تکالیف شي پریشانی شي بس خلق عوام په منګای تل شي د یو بل خلاف بغاوتونه شروع کی پلارو ډاکی شروع شي غراګانی عام شي شوکی عام شي قتلونه عام شي خودکشي عام شي هغه رس په فیسبوک راتله یو سړی خپل 12 بجولا په خوراک کې زهر واچولو په خپلم زهر واچول ټول خاندان مړ شو د منګای درس د ملک حال درځي لا تفسدوا فی الارض ارچاته خطاب ده چې فساد پس مکه مکه وای د برنواله ترکت لوی وړو کې د خطاب د چې فساد مکه افسوس ته چې ار مکتب فکر با دا آیت ځان ته کلم کوي د دینه مراد صرف عبد الله ابن ابي بن سلول کده دی کافرونو مراد صرف ابو جهل او د منافق نه مراد عبد الله ابن ابي بن سلول او د مؤمنانو د جنتیانو نه مراد صرف صحابي دا د قران کې موږ د پر سشتا دا خو عالمی کتاب دی عام ځان سره به لګي قالوا دیوائی انما یقینا نحن مصلحون مونږه اصلاح کوونکی د پزما کوي دا د منافق یو بد عمل دی کوي په فساد او وی ورته اصلاح کوي با فساد او وی هغه ته اصلاح الا خبر شه انهم یقینا دا منافقان هم المفسدون هم دی فساد کوونکی دي ولکن لا يشعرون لیکن دی پویږي نه په انجام د فساد دا الا حرف تنبیه دی د حروف غیر عاملونه دی الا خبر شه انهم ان د تاکید دی او دا یاد ساده نحو معانی کې مسلې چې دا ان پس ضمیر راشي نو دا اشاره تاکید دا او بیا ضمیر فصل راوړو هم دام چې کمدنو تاکید دی او المفسدون کې الف لام راوړو او دا قاعده یاد ساده ځوانانو کله چې مبتدا او خبر دواړه معرفي مبتدا او خبر نو دا حصر پیدا کوي چې فسادی خوم دک کست چې د الله سره شرک کوي یعنی د دې منافقانو نه خړو بل لوی فسادیان شتنه خلک وی غنوي دا په الف لام مرامي دي سو وی دا په الف لام فسادی دي دغه المفسدون وی په الف لام فسادیان دي دا ولي دی خپل فساد ته اصلاح وي مشرک خپل شرک ته د اولیاء او تعظیم وی غنوي او بدعتي خپل بدعت ته مستحب وی غنوي دلته چې پڑھاګې د سنت نه بعد په دعا مناظره وا نو ډاګې بابا لیکلی و چې دعا بعد سنت مستحب ده نو د بابا لاله پیخه الله باندې ویښ شو دی کنه صح
دلته وخت راځي کوم چې ودی وی وی عجیب سره ودرېږه پاسه دروغ ویل یو ګناه شو او د کېدل د دویم ګناه شو. قرآن مینه محبت سره اورېد الله بندگان څه خبره مې کوله نو دو ته مستحب وینو د به چې کله زبر مستحب تعریف دی ته کوم چې خلک یې خبري شیخ عبدالسلام ورپسې د شامی راواغستا و استحباب امر شرعی دی او امر شرعی دی لپاره قرآن حدیث نه دلیل پکاري په پیش کا پسونت نه بعد په هیت اجتماعي بدوا دلیل تو قرآن او حدیث نه دغه ټیم په پور یوز بدرې غنټه اس ټیم پاس کوما ست چې دلیل وي هغه ما سره نشته نو دا بدعات او سنت ویل کینا دا لویا بدنصیبی دا او دا د منافق کار د خپل ګناه ته ثواب وي. تقلید جامد چورلټ شرک دی. تقلید جامد سره چورلټ شرک دی او حرام دی او دی تقلید مجامد تم واجب وي. خاصوان بچی شرمیږم نه د تقلید د آتش تاب یو ملازمه مخه د ثابت نه کیږي الله په فضل تقلید کوله روستو شه خو چغی دومره چې وجوب ته جائز ثابت کا واجب د حیوان ناطق او د آدم د بچو په صفاتونو کې مقلد کېدل په قران او سنت کې نشته. داشته چې د آدم بچي به دروغجن نه صادق وي مصلح وي عادل وي منصف ټول صفات او مقلد وي دا صفات د حیوان ناطق نشته. د انسانانو په صفاتو کې دا نشته چې به سلور مذهبونو په یو مذهبي سوچ کوو دیتا الا خبر شا انهم یقینا دی هم المفسدون خاص دی فسادیان ولکن لا یشرون لیکن دین پوئیگی پا انجام دا فساد دا اس دا دی اغا بد صفات ذکر کر اس دا دی بل بدی ذکر کی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَهَرْكَلِ چُوِّلِ شِدِيتا آمِنُوا کلک ایمان روڑے ایمانا مقرونا بالاخلاص مدارک کی ہوئی ایمانا مقرونا بالاخلاص تفسیر کبیر درازی کی امداد ترجمہ کی داول دلتمو ترجمہ بدل اکڑا وجہ دادا نفس ایمان داوا خودی مخ کی آیت کے کڑے دا کنا چھ آمنا باللہ نو عام ایمان نہ دے مراد آمنو کلک ایمان روڑے کما آمن الناس لکا سنگ چھ ایمان روڑے دے کامل خلقو ګور صحابه ایمان سره تشبیه ورکړه منافقانو ته وی چې داسې ایمان راوړل څنګه ایمان چې صحابه راوړل صحابه مې یاري حق کړو کنه کړو دا یو رد په شیګانو ویم رد تا ګورا قالو دی وای انؤمنو یا مونږ ایمان راوړو کما امن السفها لکه څنګه چې ایمان راوړل دي بیوقوفو منافقانو صحابو ته بیوقوف وي الله جواب کوي الا خبر شه انهم هم السفهاء یقینا دی چې دی هم السفهاء هم دی بیوقوفو بیا مبتدا او خبر دواړه معرفه شي معرف بالله او معرفه بالضمیر دا الله سبحانه وتعالی د قران کې فرمایي صحابو ته چې څوک غلط نسبت کوي دا بیوقوف دي دا خبر په نننی شیعه باندې ډېر کسانه کوي اوسانی شیعہ صحابہ باندے لعن طعن کی ابو بکر صدیق تا عمر تا غلط نسبتون کی شیعہ گان نو اللہ فرمائی چا صحابہ تا بے وقوف ہوئے هم الصفحہ دا اصل کی خپل بے وقوف دی او دا شیعہ گانو بے وقوف توب دا بیوراشنا مثال درکم دا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا زوینم دا زین العابدین سنو میں دا علی صاحب نواسی شو پنوسو کے راگے او دا حسین بچی شو دا واقع کربلا پا خپل استر گولی دلے دا یو خبر دا واقع کربلا نا بعد سلویخ کال دا زین العابدین جواندے پاتے شوئے سورہ نو پا سلویخ کالا کے بعد 10 محرم سو پیرے راگلی سلویخ صلاح پا سلویخ کالا کے بعد 10 محرم سلویخ صلاح راگلی کنا یو شیم راوڑی تزما پا دی دا نٹ پسپر کا چلن دے
کتا کی انصاف یو یو در کې داسې د ځوان بچی مولای د زین العابدین نه ماته وخوړه چې هغه 10 محرم کې ماتم کړي بس مو مانګه انعام در کوم کنه ته د زین العابدین نه په حسین زیات مېنی په حسین رضی الله تعالی عنہ بخپل زوی زین العابدین ډیر مېنی کې د اوسنی زمانه کومینه علم کې د خمینی ز کتابونه بخیم چې دی حسین ته غوسلی دی حسین ته غوسه دی او دی منی چې حسین د یزید سره اختلاف نو ور سره د یزید دی بدی پوی دی نو ته سوچ کوا په دې 10 کال کې په دې سلويخ کال کې زین العابدین سب ماتم نه کړي اس په میدان ته نه رستی ځان په چړو په تورو نه دیواله متعود خلق نه دی را بللې نو د حسین او د زین العابدین او د علی لوم بنی منکرین او د هغه لوم بي بد بیانونکي او د هغه د طریقونو منکر شيغان دي ته په کوم خله د حسین نوم لشیا ته په کوم خله د علی او د زین العابدین نوم له زین العابدین طریقه خدا دا چې هغه په سلويخ کال کې ماتم نه کړي نو ستا پنس خو بیا د حسین لوی دشمن اعلی اعوذ بالله دا زین العابدین دی نو کپ ماتم نه کول دا د حسین په بر خوشحالي وي نو دا ماتم خو زین العابدینم نه کړي آیا هغه د حسین په مرګ راضیو طالبات المقدمه مثال خو حال دا چې دا لیونی دی پویږي نه بل دا تاسو کتاب والدان سره نوٹ کې بهار الانوار الارشاد او د مولا باقر کتاب مجلسی سے علامہ مجلسی چې وته د 3 جل 45 کې وی کله چې حسین رضی الله تعالی عنہ وفات کېدو نو وی دا خپل لور زینب رضی الله تعالی عنها او دی لور ته وی اے زما لور زینبو زما د مرګ نه بعد ماتمونه کی زما د مرګ نه بعد مخ په سپیړو نه او گریوان او نشله ذکر رسول الله فرمایلی حدیث د بخاری 1256 وغیرہ ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه اغه سړی زمانه نه دی چې هغه د مرګ په ټیم کې ځان په سپیړو وي او گریوانو نشلی ودعا بدعوى الجاهليه او د جاهلیت پشان چغي وي ليس منا محمد رسول الله فرمایي دا زما امتیان نه دي نو د حسین او د حسن نیکو محمد رسول الله وایي چې شیګان زما امتیان نه دي ذکر هغه د حدیث خو ته خلاف کې دا ماتم رسول الله کړو دا ماتم سلف کړو او بیا د حسین منون کې دومره څوک نه و چې ټول عمر په 10 محرم ماتم کو اذان وو او دی په ایمان ته ګوره کنه دومره جدید دور دی اذان پچاور وای تماچه ته خیال نه نو کني ایمانی کمزوري ده چې دومره مینه او قرباني کې بیا خو به 2.5 روپے بازار خرابېږي پتا کې مدهي اعظم نه خرابېږي با او بس یو ټک ورکونو دا بم کوي او زر بزیتم راسي وما ادراک ما سقا په خبره پويږي نو دا به ایمانی کمزوري چې زور ټول چړېله او تورې لراغله ده کنه په سنت طریقه ځان دي زده دي ته وي هم الصفها الله وي چې د صحابه بدوي دا به بي وقوفي د شیعاګانو ماتم د بي وقوفتیا ده ځان په چاړو وي او ځان پړز نو وي دا بي وقوف دي 10 محرم تراوتی دا بے وقوف دی دا رسول اللہ حدیث نمانی و بیالی منم دا بے وقوف دی دویش نخی مارا جمع کردی جب آگی شیعگان بے وقوف دی دویش نخی صرف دے وقوفتیا دا و پا کفر کے علماء کتابون ذکر کردی انشاءاللہ چرت بزاگا پیش کم اور دا خبرہ دا حافظ ابن رجب حنبلی لطائف المعارف 81 صفحہ کی ہوئی وہ یجیبہ خبرہ دا چدا شیعگان ماتم کی پا مرگ دا حسین او حال دادی ولم یأمر اللہ ولا رسوله باتخاذ ایام مصائب الانبیاء وموتهم معتما فکیف من دونهم وی تاسو وګوره په انبیاء سمره سختي ورځ راغلي دي کله دي راغلي په نوح علیہ السلام لګه سخت وکړه ډېر چې کشته د جودي د غر د پاسه او ازوی او کور کته لاندې پوت دي تمام مکه ته تاویږي د دې نه لوی سخت ورځ بناوه په دې هغه ماتم کړه
د ابراهیم علیہ السلام زوی د چړې لاندې د دینه سخت رضوا ماته میکړه دغه رنگ اسماعیل او هاجر بیبي په شاړ میدان کې د زمزم سره پریخي دی واغه تللی دی دینه لوی سخت رضوا زکریا علیہ السلام په من پوښوي د دینه سخت رضوا د طائف نه رسول الله په وینو سور راغلی دینه سخت رضوا نو وی الله د یو نبی په مرګ او په سختۍ د ماتم حکم نه دی کړی نو د یو صحابي او د تابعی په مرګ په د ماتم حکم څنګه د نبی په مرګ د ماتم اجازت نشتا نو د حسین چې نه نبی دی نه پیغمبر دی بلکې د نبی علیہ السلام وصی دی او صحابي دی په هغه باندې به د ماتم اجازت څنګه وشي او بل دا ته خو د مولا علی چغې وې نو د علي په مرګ ماتم وکړه حسین په مرګ ولې ماتم دې ته هم الصفحاء وایي د مزغودي نیمې سه کار پرې کړي په خبره پوهېږي که نه پوهېږي دا یاد ساته د ایران شیعه د پنجاب بریلی او د سرحد دیوبندې دا ټول یو دا د یو سپي مچان دي خلک وایي د یو خرید دریم نه دي دا ټول یو شی دی او وسره منکرین حدیث هم دي ځکه دوو سړو سره د شیعګانو نه لګېدل او دوو سړو سره د منکرین حدیث هم نه لګي د شیعګانو دوو سړو سره نه لګي دوه سړي څه دي عمر او ابوبکر او د منکرین حدیث هم دوو سړو سره نه لګي څوک دي بخاری او مسلم دا دي کې هغه ادنا ملابست کې ورته وایي تشابهت قلوبهم نو د دې کې هم دغه بیماری راغلي دي بهرحال پاتې شو مسله د یزید نو یاد ساته د یزید باره کې لنډې خبرې یزید پیغمبر نو یو خبره دویم یزید صحابیم نه دی دریم د یزید د ایمان د تصدیق او د تکذیب او د هغه باره کې د رای قائمولو یو امتی نه دی مکلف تلک امة قد خلت رب ته پته سو خبرې شوې څلورمه خبره د یزید په باره کې که څوک ښه وایي که څوک بد وایي نو قرآن حدیث یو سره نشته تاریخي واقعات دي پنځمه خبره مونږ وایو یزید په قتل د حسین کې اصلاح نو او یزید زوی د صحابي دی نو د صحابي د بچی کېدو د وجې زمونږ چې څنګه په حسین ښه ګمان دی داسې په یزید ښه ګمان دی زوام دا دنیا دی د یزید نه ډکه چې د حسین رضی الله تعالی عنہ مقام ته نه رسي خو ډېر ښه مولان چې راجمع شي د یزید مقام ته نه رسي یزید ابن معاویه د صحابي زوی دی او زمونږ د یزید په دفاع کې هیڅ مقصد نشته د یزید دفاع زه په دې وجه کوم چې د یزید جامه د بدنام او داغي کړه نو د امیر معاویه جامه بدنامي بس زه د صحابي دفاع ته ولاړم ما سر د معاویه غم د یزید بس الله ته سپارو زمونږ په ښه ګمان دی شیعګانې چې خلاف دي دا د هغه د ښه کېدو ښه دلیل دی شیخ الاسلام دی ویلو مونږ ته دین هم معلومیږي چې دا بد خلق د چا خلاف شي دا سړی خپله ښي نو د یزید خوالې د دې نه معلومیږي د شیعه خمیني غونده د مطیع اولاد د هغه خلاف دی دا مطیع والا ټوله دا خلاف دی مونږ وایو چې یزید به صحیح ښه سړی وي ځینې پکې مبالغه کوي یو پکې ویلي دي وایي دا ټوله دنیا چې راجمع کې دا یزید ته نه رسي داسې مه وایه عمر بن عبدالعزیز لوی مقام دی که نه دی ته به یزید معاف کې وبیا بخې دا خبرې مه کوه د ځان نه مبالغې مه کوه بس یزید علم مونږ الله ته سپارو امید دی چې ښه حکمران به تېر شوي ځینې کتابونو نه دا وایي چې پکې ځینې ګناهونه فسق وغیره وو خو کافر او بېدینه نه و یزید و او د حسین په قتل کې لاس نه و د حسین قتل دا اصل کې شیعګانو کړی دی چا کړی دی شیعګانو خپله وجلی دی او نن دا شیعګان میدان ته راغلي دي او ځان په دواړه لاسه ټپوي او وایي چې هی مونږ ظلم کړی دی او مونږ ظلم کړی دی او تر قیامته به دا عذاب الله دې له ورکوي چې چا د حسین د صحابي مینه توی کړې ده او چا صحابي پسې بد ویلي دي الله به داسې عذاب ورکوي لکه نن چې خمیني کې په عذاب مبتلا دی دا شان صحابه دی او بیا قسم په الله که د دې خلکو کې غیرتي والله د دې هغه خبرې به درته زه وکړم چې د دې په کفر باندې به یقین راشي دي دومره پورې ویلي دي چې عمر به په یو چارپایه او په یو کټ کې ایښې سره ملاست
دا خبر مسلمان بولی کم سڑی چی دا رسول اللہ دا خزی دا عیشی بارک دا خبرو کی دا آغا ایمان پا محمد رسول اللہ پاتی کی او دا چاچی ایمان پا محمد رسول اللہ دا مسلمان دے دا زندق دے مرتد بی ایمان کافر دا چا مسلمان میرے دے دا اسلام دا سی گپ دے رسول اللہ پس لگیا یا صحابہ پس لگیا غل خراو غل تپاو تا دا صحابہ شان بیانے او دا پارلیمنٹ والا صرف الرحمن دیب او دا دیب دا صحابہ دا شان دے پاک تب سبائی چے پیمیمے کے با دی شیعہ متعی سر بناس تے استاب شریک حکومت تا تا گوراو دے وقت دے گوراو دا شیعہ مخالفت تا گوراو شان دا صحابہ تا گوراو انشاءاللہ دا اہل حق دا سلفیان بچی با دا صحابہ دے پاکی دا اہل حق بے کئی تا گوراو دا صحابہ دے پاتا گوراو سبابا تر صحابہ دشمن سر اولاڑے حکومت پاکی تر صحابی پا مقام سا پوئے گے تر رسول اللہ پا مقام او دا عیشے پا عفت سا پوئے گے تا خپل انا و کرسے اسلام سا اسلام آباد سا رگار دے اسلام نتصوارے بارحال وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَحَرْكَ لِچُوِيلِ شِدِيتَ آمِنُوا کلک ایمان روڑے کما آمن الناس لکسنگ چی ایمان روڑے دے کامل خلق الناس الاسلام کروڑو کامل خلق گورا دا صحابہ ایمان میں یار حق دیر معلومی گی دا سے اولی ونوے چی دا سی ایمان روڑے لکا محمد رسول اللہ چی روڑے دا سی اولی وینوی دا سی ایمان روڑے لکا صحابہ چی روڑے پتہ لگی سنگ چی اللہ تا دا محمد علیہ السلام پا ایمان یقینو او کلک علمو اللہ دا صحابہ دا ایمان نم مطمئن روڑا دا اعزاز و شرف دا بنچہ دا حاصلی دیشی نشی حاصلے دے ذکر ہو چا عمر ابن عبدالعزیز دیر ہوئے ساڑے ہو چاہوئے چیرا دا عمر ابن عبدالعزیز یہ لوے ساڑے دے او کنا دا پلان کے صحابی اور تے توبہ باسا دا صحابی چپکم اس باندے ناستے او دا دی اس پا پوزا کی کم دوڑا و کم خیرے رہے عمر بن عبدالعزیز دا دی صحابی پا نسبت سرا دا دی صحابی دی اس دا پوزی خیرے و چخی دم نرسی مقام دا اصحاب محمد مسلم دا گورا دی کی شک ونگے او دا زمون دا دین مستقل صدا چا صحابہ دی بدنام کو دین دی لگو ستا حدیث رسول اللہ تا علی رسی جو مخ کے تے ابو حریرہ راشی ستا حدیث رسول اللہ تعالی رضی جو مخ کے تے عمر و عثمان و علی رہی نو چا صحابہ دی دین نلائے بل دین دی عرفات ہے دے وجنہ صحابہ دی دین ستنی دی ہاں فَإِنَّهُ عَنْ اجتحاد قد صدر اذل اللہ من لهم به اجر صحابہ منز کے بزن اختلافات یہ فروعی اختلافات اگر اجتحادی مسئلی دی داغی پر منس کیوں او سوک چاگی تا پدی اختلافاتوں کے بد نسبت پی اصل اللہ دے غیر رسول بس دا صحابوں پہ اختلاف اس مونگ دا صحابوں دا اگر اقوال و مکلف یوں چکم داغی اجماعی دی خوچی دا صحابی یو قول دے و صلافو کے آگا قول بل صحابی بریخی دا یا پہ نکیر کردنو بیا وہ مونگ قرآن سنت دسو بیا دا دی صحابی دا رائے مونگا مکلفو نہیں ذکر دین زمون قرآن حدیث دے صحابہ دا آگے سمپلی دی لیکن پہ اعتبار دا حسن ظن و پہ اعتبار دا آگے دی ایمان و دا فیصلے جنتی شخصیات دی اللہ وی رضی اللہ ذات رضایا اللہ فرمائی اولئک هم المؤمنون حقا دا کلک مومنان دی اللہ فرمائی اولئک هم الراشدون دا دین اخیار قوم پا دنیا کے بل نشتا او کم سڑی چی خیٹے پسکانی تڑی او د توی بسر کے پیاز ورکی او سڑک اٹھے دا واسکٹ جیب دولی او وربشی دا اس زین کے ورکی او زیو دا قیسر و دا خسرا بادشاہ دوی اسلم تسلم اسلام روڑا بچ کی گی کنی سر پر اخبر کے بروتی دا دین و خیار شخصیات بل کی گی او سے جذباتیانم نو رسول اللہ وفات شو بخبل استرگوی دا خوند رنوی دا و قسم دے آگا عمر کی نناستو آگا خالد ابن ولید عبداللہ ابن زبیر دی کی نناستل تردی افغانستان دے اسلام آواز ورسو دس گرم خلقو ذکر اللہ فرمائی هم الراشدون دا اختیار دی دیکھتی کی کم چل لے جتا شجاز پکارنا کی دیشی نوام کارا لے
الراشدون رشد وخيارتیا طریقہ کار مخکې تلل قدم مخکې والا لیکن عقل الله د صحابه ذکر کړی دا بل چا نه دی نو آمنو کما آمن الناس داسې ایمان لکه د صحابه ایمان د زمونږ د دین ستنې دي زمونږ مشران دي الله د جنت کې زمونږ د صحابه سره ملاقاتونه وکړي او د جنت څلور خوندونه دي شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیه رحمت الله علیه کتابونه د ابن تیمیه وایا ناشنا خبرې دي هغه وایي هذه الارواح الى بلاد الافراد ابن القیم ځان تواله خو کتاب د جنت تفصیلی مناظر پکې راجمع کړي خیسته دا ټول آیاتونه په قرآن راغلي کم کې چې د جنت تذکری دی هغه وایي یو جنت پدې خیسته دی چې پدې کې بدرب دیدار ورضوان من الله اکبر فهم جنت پدې خیسته دی چې دا رب جوړ کړی دی او پناه ول نشته دریم جنت پدې خیسته دی چې دی کې د محمد مصطفی د لاس حوض کوثر دی وې سلورم پدې کې جنت خیسته دی چې پدې کې بد اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم دیدار کی نو دا خود جنت حسن دے دا خود جنت مزہ دا دا سعد بن معاذ دا مرگ خبر میں رتویلو چا سعد بن معاذ وفات شروع احتصب عرش الرحمن دا اللہ عرش پڑا دے لموت سعد بن معاذ حدیث دا بخاری کے نظر دا اللہ عرش رکھے اور صحابی سے وہی فرح بمقدمی ہی موته سعد بن معاذ الملائکۃ فی الجنہ وہی قسم دے سعد نصاف اسمک وتو اسمان کے بہور یو بل سر جنگ کے استقبال دی ہوگا دا مقام بيد زما د صحابون را بل چا صحابه باندې ننګو غیرت ګورسته کې ځنې سپوینه ځان کې د اوس نه پیدا کې جو په حدیث او غیرت لک غیرت په حدیث کوي چې حدیث سندن صحیح او محدثین او راکړ نو غیرت پیدا کوي چې محمد رسول الله په حدیث باندې د رسول ردونه کی ایمانی غیرت د منکرین حدیث او خلاف ویم د شیعه خلاف د شان صحابه غیرت بدن کې پیدا وکړه پیدا اصحاب محمد زمون د سر ګولونه دي او مونږ د یو صحابي تنقیس او داغه کمزوري نه برداشت کوو چې ترکمه مونږ کې سایه ان شاء الله قالوا ايدا منافقان انؤمن ايام ایمان راوړو کما امن الصفا لکه څنګه چې ایمان راوړل دي بے وقوفو او اشاره ده چې باطل به حق پرست خامخا بے وقوف وي کني صحابه څومره وکیارو الله وی هم الراشدون دا وکیار دي او دی وی دا بے وقوف تو طرف دا تناقض شو کنه شو الله جواب کوي ګوره صحابه غلي او کله چې حق دای غلي شي نو الله دا غره طرف الله حرف تنبیه راوړو الا خبر شو اعلان کو کنه شو د صحابه په عفت الله اعلان کو الا خبر شه انهم هم الصفها یقینا بے وقوف خودی په خپل دي الصفها مخکی وی په الف لام او فسادیان دي اوسوی په الف لام او صفها دي ولکن لا يعلمون خو بے وقوف هغه سړی کنه چې په خپل بے وقوفیا وایي د دې دا شکار ده کوي خو یو سړی دیوال کې میخ ټاکونو چې میخ ولګاونو دا تلی ودا سره پغاو نو په لار څوک تیر دا وته د سر نه کارواله ویل د څه کې نو هغه تلی لرګل د سر یو درې د میخ لرا پغاو به وځي نو چې هسپتال له بودل ډاکټر وته یې چې یو په وقوف بلا راځي سم د میخ مټا کوی ماته چې سر نه کارواله چې سر نه کارواله بیا نه پوهیږي نو هم الصفها دي خو سر نه کارواله نو ولکن لا يعلمون دین پویږي به وقوف بسم الله الرحمن الرحیم واذا قيل وهركل جویل لهم دي منافقان تا لا تفسدوا في الارض فساد مکوي پزمکا قالوا ايدا منافقان انما يقينا نحن منغا مصلحون اصلاح کون کیو الا خبر شے انہم یقیناً دا منافقان هم المفسدون دی فسادیان ولیکن لا یشرون لیکن دی پوئی گنا پا انجام دا فساد وَإِذَا قِيلَ او ہر کل چویلی چلہم دے منافقان تا آمینو کلک ایمان روڑے عام ایمان دلتا ندے مرد زکا چی آمنا باللہ خودی مخیویلی پا جبا
کمال کسنگ چی آمن الناس کلک ایمان روڑے دے دے کامل خلق و صحابو قالوا ایدا منافقان انؤمنو یا منگ ایمان روڑو کما آمن الصبح لکسنگ چی ایمان روڑے دے بے وقفو حلا خبر شے مسلمانانو انہم یقینن دا منافقان هم الصفحاء هم دی بے وقف ولیکن لا یعلمون لیکن دی پوئی گنا پہ بے وقف کیا خبلا وہ ہے